بسم الله الرحمن الرحیم د رمضان المبارک په میاشت کې ډیر زیات او اهم عبادت دي. په دې کې یو عبادت د اعتکاف هم ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم با د رمضان المبارک په اخري لسو شپو کې اعتکاف کولو. کله هم د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه اعتکاف نه ده پاتې شوی. یو ځل حضور علیه الصلاۃ والسلام د څه سفر یا د نور څه وجنه اعتکاف پاتې شو او آینده کال نبی علیه الصلاۃ والسلام 20 ورځې اعتکاف وکړو. 10 ورځې د دې کال او 10 ورځې د تیر شوي کال اعتکاف وکړو. او احادیث مبارکه کې د دې اعتکاف ډیر زیات فضیلتونه راغلي دي. صحیح بخاری کې ام عائشہ رضی الله تعالی عنها دا روایت موجود ده. فرمای وای ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان. وای حضور پاک صلی الله علیه وسلم با د رمضان مبارک په اخري 10 اخري 10 ورځو کې اعتکاف کولو حتی توفى الله د دې حد پورې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې دنیا نه ولاړو. او ثم اعتکف ازواجه من بعده. په دې نه بعد د نبی علیه الصلاۃ والسلام ازواج مطهرات به همیشه اعتکاف کولو. کله هم د دین اعتکاف نه د پاتې شوی. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو ارشاد نقل کوي. وای من اعتکف یوما ابتغاء وجه الله. کوم کس چې یو ورځ د الله جل جلاله د خوشحالي د رضامندۍ لپاره اعتکاف وکړي جعل الله بینه و بین النار 3 خنادق. نو الله تعالی د انسان او د جهنم په منځ کې 3 خندقونه جوړ کړي. نو هغه څرنګه کل خندق ابعد مما بین الخافقین. دا خندق مسافت چوړای او د دې پننوالی د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې څومره مسافت ته په دینه به هم زیات وي. دا خو د هغه کس د اعتکاف فضیلت ته کوم چې یو ورځ اعتکاف وکړي او کوم کس چې 10 ورځې مسلسل اعتکاف وکړي نو بیا د دې څومره زیات فضیلت ته چې الله تعالی د انسان او د جهنم د اور په منځ کې 10 خندقونه پیدا کړي. نو موږ تاسو ته هم پکار ده چې د اعتکاف پوخ نیت وکړو او په سنت طریقه سره موږ تاسو اعتکاف وکړو. سنن ابن ماجه کې حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دا روایت موجود ده. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال في المعتكف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كامل الحسنات كلها. وای کوم یو کس چې 100 ورځې اعتکاف کوي دومره ورځې دا کس د ګناهونو بچوي. او بیا یو کس د اعتکاف په حالت کې نه وي دای بهر ته ګرځي او داسې کارونه کوي چې د هغو په وجه سره د نیکۍ ملاویږي او هغه کار یو معتکف انسان نشي کولای. نو بیا هم الله جل جلاله د معتکف انسان ته د هغو کارو نیکۍ او اجر هم ورکوي. مثلا یو کس په اعتکاف کې ده او دای د چا بیمار پرسی نشي کولای او جنازې ته هم نشي تللی یا د غریب امداد نشي کولای یا نور د علما د صلحا په مجلس کې نشي کېنشتلی. نو الله جل جلاله د معتکف ته د دې شزونو اجر هم ورکوي. یو بل حدیث کې راځي من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کوم یو کس چې د الله جل جلاله د رضامندۍ خوشحالي لپاره د ایمان او په اخلاص نیت سره د اعتکاف وکړي نو الله جل جلاله د ټول ګناهونه معاف کوي. دا ما تیر مجلس کې هم درته ویلو چې د ګناهونو مراد صغیره ګناه ده او کبیره ګناه د دې د معافي 2 طریقې دي. کدا حقوق الله وي د دې د معافي د په توبه او په استغفار د دې په ذریعہ سره معاف کیږي. او کچیرته دغه ګناه دغه حقوق او د حقوق العباد وي نو د دې هم 2 طریقې دي. یا به هغه حق صاحب حق ته واپس کوي یا به د صاحب حق نه د هغې معافي اخلي. الله جل جلاله دې ممتاز ته د اعتکاف کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب